बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नन बमंग द 9th क्लास केमिस्ट्री की यो बल स्टेट स्टडी को अगर स्टेट तमंग लिक्विड स्टेट वायु और दागिना बाद बबे अमंग सॉलिड स्टेट स्टडी को ची सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट से तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस को लिक्विड स्टेट सतोई मंगा दा सिविरु ची जमंग सरा मेटर पत्री स्टेट की भी फोर स्टेट की भी जमंग सरा फर्स्ट सो गैस हो सेकंड लिक्विड हो एंड थर्ड सॉलिड फोर्थ जमंग सरा कम दे आगा प्लाज्मा was second number zamang sarade liquid state satawi the state of matter in which intermolecular attractive force are stronger than gases and weaker than solid zamang sara liquid your state te the cha state te the matter state te the liquid permans ki chikam attractive forces di अक अट्रैक्टिव फोर्सेस बा स्ट्रॉन्गर वी द गैस नंबर स्ट्रॉन्गर वी हो द सॉलिड नंबर वीकर वी दे तब हम सवायु दे तब हम लिक्विड स्टेट वायु यानी जमंग सरा चिकम लिक्विड वी का हर यू लिक्विड वी दागी पमंस की द मॉलिक्यूल पमंस की चिकम दागी वी फॉर एग्जांपल दा जमंग सरा यू मॉलिक्यूल ले डबल मॉलिक्यूल ले और द दी मॉलिक्यूल पमंस की चिकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वी नो दा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बा बनिस्बत दचा द गैस से भी स्ट्रॉन्गर वी द गैस ना यानी द लिक्विड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर वी फॉर एग्जांपल ज दे बलियो मॉलिक्यूल रावहलम द दे मॉलिक्यूल पमंस की बहम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बा सवी वीक वी द जाना द सॉलिड स्ट्रॉन्गर बवी द गैस ना वीकर बवी द सॉलिड ना नो दिस स्टेट अब अमंग लिक्विड स्टेट वायु The liquid state have defined volume. The volume बस भी define भी in indefinite shape. Definite volume भी और indefinite shape भी. Definite volume दलता से मकसद दे और indefinite shape दलता से मकसद दे. First of all, definite volume. Definite volume दे तो वही. For example, दा molecule दा water दे दा कशान ढेर ज़्यादा molecules भी दा liquids. ما simple water راغستر या any liquid او د دې liquid په منځ کې force of attraction سره سیوا ده د چانه د ګیس نه سیوا ده نو چې د ګیس نه سیوا ده د دې مالیکول او د دې مالیکول په منځ کې دومره ګیپ نشته یعنی دا مالیکول داسې نږدې یو بل ته اټیچ شوي دي نو چې نږدې یو بل ته اټیچ شوي دي نو د دې مالیکول په منځ کې هغه ګیپ نشته نو چې ګیپ نشته که فرض کا موږ په دې باندې فورس اپلای کوو په دې باندې داسې زه فورس اپلای کوم فار ایگزامپل ما په داسې فورس اپلای کوم نو د فورس د وجې نه ما د دې دا کوم والیوم چې دی دا به لاندې نه ځي ډیو ټو د دې مالیکول او د دې مالیکول په منځ کې چې کوم ډسټنس دی هغه ډسټنس کم دی یعنی د زیرو برابر دی نو چې د زیرو برابر دی نو په دې لیکوډ چې موږ فورس اپلای کوو نو د دې والیوم به کمیږي نو چې والیوم یې نه کمیږي او د دې مالیکول په منځ کې ډسټنس کم دی نو چې ډسټنس کم دی نو د دې وجې نه موږ دې ته وایو چې د دې ډیفینیټ والیوم دی والیوم یې څه دی ډیفینیټ مینز د یو مالیکول او د بل مالیکول په منځ کې ګیپ کم دی یعنی فورس اف اټریکشن سیوا دی نو چې فورس اف اټریکشن سیوا وي نو ګیپ به کم وي نو چې ګیپ کم وي نو موږ داسې ویلی شو چې د دې والیوم ډیفینیټ والیوم دی بیا زموږ سره انډیفینیټ شیپ independent shape څه دی فار ایگزامپل ما تاسو ویل چې ما لیکوډ راغسته دی هر یو لیکوډ تاسو راغسته شي که فرض کا ته دا لیکوډ هر یو سیس ته وراشي فار ایگزامپل ما بیکر راغسته دی او دی بیکر ته ما لیکوډ ورواچو نو په دی بیکر کې چې د بیکر کم سټایل وي په اق سټایل باندې په کې دا لیکوډ فروت یا فار ایگزامپل دا لیکوډ زوس کپ ته ورواچوم دا لیکوډ زوس بل سیس ته ورواچوم نو دا به د هغه یو کم پارت چې راغستری کم لوخه چې ما راغستری دا به د هغې پارت د هغې لوخې یو شیپ اختیاروي نو موږ داسې وایو چې د لیکوډ چې کم شیپ دی هغه انډیفینیټ شیپ دی نو زموږ سره لیکوډ والیوم ډیفینیټ والیوم دی خو شیپ یې انډیفینیټ دی او زموږ سره لیکوډ سره اټ از د سټیټ اف میټر دا سټیټ اف میټر دی
بیا ما دلته لیکلی دی د مالیکول اف ا لیکوید موو رینډملی، یعنی زمونږ سره چې د لیکوید کوم مالیکول دی دغه لیکوید مالیکول به موشن کوي، رینډملی موشن به کوي. دا خبره ذهن کې کېده. ما تاسو ته لیکلی دي چې د اټریکټیو فورسز دا به څه وي؟ سترانګر وي د ګیس نه، خو ویکر به وي د چا نه؟ د سالیډ نه. خو د دې مالیکولو په منځ کې چې کوم فورس اف اټریکشن دی نو دا فورس اف اټریکشن د لیکوید دپاره انف دی چې دا لیکوید یعنی داسې یو لیکوید لارج کمپلیکس مالیکول جوړ کړي، ډېر لیکوید جوړ کړي. دا د څه د وجې نه؟ دا د اټریکشن د وجې نه. دا اټریکشن د دې لپاره پوره دی د لیکوید لپاره چې دا د قشان لارج مالیکول جوړ کړي. نو زمونږ سره دا مالیکول دی او دا بل مالیکول دی، د دې مالیکولو په منځ کې څه فورس اف اټریکشن دی؟ دا فورس اف اټریکشن د دې مالیکول او د دې مالیکول په نسبت د سالیډ سره ویک دی. نو د دې وجې نه زمونږ سره لیکوید مالیکول داسې موشن کوي د یو بل د پاسه رینډملی سلایډینګ کوي. دا زمونږ سره څه لیکوید سټیټ. اوس به موږ داسې وایو چې د لیکوید سټیټ زمونږ سره خو ډېر شی لیکویډز دي او د دې لیکوید میلټینګ پوینټ، بویلینګ پوینټ، فریزینګ پوینټ ولې چینج دی؟ دا خبره ذهن کې کېده وایي چې د هر یو لیکوید یو خپله ویسکاسټي وي. ویسکاسټي موږ په پښتو کې داسې ویلی شو چې ویسکاسټي موږ څه ته وایو؟ ټینګوالي ته. یعنی دا لیکوید څومره ویسکس دی، څومره ټینګ دی، نو چې څومره فورس اف اټریکشن بټوین د مالیکول سترانګ وو نو هغومره به هغه لیکوید ویسکاسټي سیوا وي. نو چې ویسکاسټي سیوا وه د هغه میلټینګ پوینټ، بویلینګ پوینټ هغه به سیوا وي. خو چې د چا ویسکاسټي کم وه نو د هغه میلټینګ پوینټ او بویلینګ پوینټ، فریزینګ پوینټ دا به څه وي؟ کم وي. چې ویسکاسټي سیوا وه سیوا به وي، او چې ویسکاسټي کمه وه جو میلټینګ پوینټ، بویلینګ پوینټ به کم وي. بیا د لیکوید میلټینګ پوینټ او بویلینګ پوینټ دا ډیپینډ هم کوي په پولریټي باندې. چې کوم مالیکول پولر وي د هغه میلټینګ پوینټ، بویلینګ پوینټ به سیوا وي، ځکه چې په پولر مالیکول کې انټر مالیکولر فورسز څه وي؟ سترانګر وي د چا نه؟ د نان پولر مالیکول نه. نو زمونږ سره د پولر مالیکول میلټینګ پوینټ، بویلینګ پوینټ څه وي؟ سیوا وي د چا نه؟ د نان پولر مالیکول نه. دا زمونږ سره څه و؟ لیکوید اټ از د سټیټ اف میټر. د هغه نه بعد سالیډ موږ سټډي کوو. سالیډ څه ته وایي؟ Solid is the state of matter in which intermolecular attractive forces are stronger than gases and liquid. زمونږ سره solid هم it is the state of matter، یعنی دا د state of matter دی. دا د matter یو state دی. خو د دې کې چې کوم intermolecular forces دي between the molecule، یعنی د اټمونو په منځ کې چې کوم forces دي د چا؟ د solid کې چې کوم atoms وي نو هغه د ګیس مالیکول نه یا د ګیس نه او د لیکوید نه د دواړو نه سترانګر دي. نو زمونږ سره سالیډ ځکه سالیډ وي چې زمونږ سره انټر مالیکولر فورسز دا د ګیسز نه او دا د لیکوید نه سترانګر وي، نو ځکه ورته موږ سالیډ وایو. سالیډ هیو ډیفینټ والیوم اینډ ډیفینټ شیپ. دا کلیر خبره ده چې زمونږ سره ډیفینټ والیوم ما تاسو ته ویل چې کله یو سالیډ وي، فار ایگزامپل دا زموږ سره یو سالیډ دی او دې سالیډ کې داسې سترانګ اټریکټیو فورسز وي بټوین د مالیکول، بټوین د اټم. نو چې بټوین د اټم وي نو چې کله موږ په سالیډ باندې فورس اپلای کوو نو په دې ځګي کې به په والیوم کې به څه کمی نه راځي ډیو ټو سترانګ انټر مالیکولر فورسز، ډیو ټو دا یو مالیکول او دا بل مالیکول دا په داسې سترانګ فورسز باندې یو بل سره باندې چې د دې دواړو په منځ کې ګیپ نشته چې موږ په دې باندې فورس اپلای کوو او دغه فورس دغه ګیپ کور کړي. نو ځکه موږ داسې وایو چې سالیډ از ډیفینټ والیوم اینډ ډیفینټ شیپ. یعنی ډیفینټ شیپ مقصد اوس دلته څه دی؟ ډیفینټ شیپ مقصد داسې دی چې زموږ سره سالیډ دا مارکر دی، دا زموږ سره په سالیډ فارم کې دی. نو چې په سالیډ فارم کې دی دا به هم دغه شان په سالیډ فارم کې وي. که ته هر یو څیز ته وراچې که هر څه کې دا به سالیډ فارم کې وي، ایکسپټ چې هیټ ولا ورکې د دې فارم به چینج کېږي. هیټ نه علاوه زه د هیټ خبره نه کوم، زه نارمل حالت خبره کوم چې دا به په سالیډ فارم کې وي.
دا به دغه شانتي وي دغه شان مارکر به وي بیا سره the molecule of a solid is a fix they do not move each other دا خبره ذهن کې کیده وای زمنګ سره په سالډ کې چې کوم اټمز وي کوم مالیکول وي هغه یو په خاص ارینجمنت باندې وي یعنی د دې په منځ کې چې فورس اف اټریکشن دی دغه فورس اف اټریکشن فکس دی دا مالیکول د یو ځای نه بل ځای ته موشن نه کوي د یو بل نه پاسه داسې سلایډینګ نه کوي داسې بس دا په دې فکس ځای باندې وي نو ځکه موږ ورته څه وایو سالډ وایو بیا زمونږ سره ټایپ اف سالډ دی ټایپ اف سالډ کې زمونږ سره فرست نمبر دی امارفس سالډ او دویم نمبر زمونږ سره دی کرسټلاین سالډ زمونږ سره امارفس سالډ موږ څه ته وایو او بیا د هغې نه بعد کرسټلاین سالډ څه ته وایو امارفس سالډ مینز شیپلیس یعنی امارفس سالډ به داسې وي چې هغه به شیپلیس وي د هغې به یو شیپ نه وي شیپلیس به وي بیا امارفس سالډ چې شیپلیس دی نو امارفس سالډ وایي څه ده the particle do not arrange in a regular or proper یعنی زمونږ سره چې امارفس سالډ دی فار ایگزامپل دا زمونږ سره امارفس سالډ دی او د دې امارفس سالډ کې چې را کوم مالیکول دی کوم اټم دی نو دا به په یو پراپر شیپ باندې نه وي ارینج نو پراپر شیپ یا پراپر انګل به نه وي ارینج نو ځکه ورته موږ امارفس سالډ وایو امارفس سالډ اگزامپل دی پلاستیک دی ربر دی ویکس دی دا ټول زمونږ سره څه دي دا زمونږ سره د اگزامپل آف امارفس سالډ دی یعنی د دې په منځ کې مالیکولو په منځ کې یو ریګولر ارینجمنټ نشته نو چې ریګولر ارینجمنټ نشته یو پراپر ارینجمنټ نشته نو چې پراپر ارینجمنټ نه وي دغه ټایپ اف سالډ ته به موږ څه وایو امارفس سالډ بیا زمونږ سره کرسټلاین سالډ څه ته وایي کرسټلاین سالډ the particle are arranged in a regular and 3-dimensional structure دا خبره ذهن کې کېده وایي چې زمونږ سره په امارفس سالډ او په کرسټلاین سالډ کې فرق دا دی چې په دې کې کم مالیکول دي کم اټمز دي په دې سالډ کې دغه به په یو خاص طریقه باندې ارینج وي د دې به یو خاص سټرکچر وي د دې به یو خاص سپیس وي او دا به په 3-dimensional structure کې وي فار ایگزامپل زمونږ سره سره NaCl دی زمونږ سره NaCl موږ څه ته وایو سوډیم کلورایډ ته وایو موږ چې ورته مالګه وایو نو د هغې داسې سټرکچر دی دې سټرکچر ته موږ کیوبیک سټرکچر وایو نو د دې یو خاص انګل دی وګورئ په دې کې به یو خاص انګل وي او په 3-dimension کې ارینج دی داسې وګورئ دا 3-dimension شو یعنی ایکس وائی زیډ کې ارینج دی او یو خاص سپیس دی یو خاص مخې دی نو داسې ټایپ اف سالډ ته به موږ څه وایو کرسټلاین سالډ په کرسټلاین او په امارفس سالډ کې صرف دا ډیفرنس دی په دې کې چې کم اټمز دي هغه پراپر ارینج نه وي په دې کې چې کم اټمز دي هغه پراپر ارینجمنت وي او یو 3-dimensional سټرکچر به جوړ کړی وي یعنی ایکس وائی زیډ داسې سټرکچر به جوړ کړی وي او د دې به یو خاص سپیس وي او یو خاص انګل به پکې وي پس کې په کرسټلاین سالډ کې دا زمونږ سره سټیټ اف میټر په سټیټ اف میټر کې فرست نمبر زمونږ سره لیکویډ او سیکنډ نمبر څه سالډ That's two types of solid, amorphous solid and crystalline solid.